أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. نانی درس کے بعد انشاءاللہ العزیز سورة مائدہ پارہ نمبر 6 رکو نمبر 9 آیات نمبر 57 58 59 درې آیاتونه چې نو هغه به دا ویلې کېږي. دینه مخکې رکو سره ربط او مناسبت دا دی چې مخکې رکو کې الله جل جلاله فرمایلو چې تاسو یهود او نصارا ولې نو هغه خپل دوستان مرګري نو هغه مه جوړوئ. دوی رکو کې هم الله جل جلاله فرمایي کم کسان چې ستاسو د دین احکاماتو پورې استهزاء او مذاق کوي نو دغه کسانو لره هم تاسو خپل دوستان چې نو هغه مه جوړوئ. نو دلته الله جل جلاله هم دغه حکم ذکر کوي چې اے د ایمان خاوندانو لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم تاسو ما جوړوئ آی کسان لره چې د هغوی نیول کړی دی نیولی دی ستاسو دین هزوا په ټوق و لعبا او په لبو سره من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم د هغې کسانو نه چې هغوی ته ورکړی شوی کتاب وړاندې ستاسو نه والکفار او کافرانو ته اولیاء خپل دوستان. د شان نزول متعلق چې نو هغه تفسیر مظهری کې هم لیکلی معرف کې هم لیکلی دی او خازن کې هم لیکلی دی. نو پای نو من جمله د هغې نه یو د دې شان نزول دا لیکلی دی چې مدینه منوره کې چې نو هغه یو نصراني ولو کله به چې د مانځه دپاره چې نو هغه اذان کولی شلو نو د دغې اذان په وخت کې بانګ په وخت کې د هغه به د دغې مونځ چې نو هغه به یې مذاق کولو او بیا د مذاق سره سره چې نو هغه دا جمله به یې ویله چې احرق الله الکاذب الله چې نو هغه د دروغجن لره وسوځئ. وی بیا د هغوی واقع چې نو هغه داسې وشوله د هره پیره په بانک پورې چې نو هغه دغه مذاق کول او دا جمله چې نو دا به یې ورسره ویله. یو پیره داسې چل وشولو چې د ماسخوتن د کور والا دوی چې نو هغه ټول کور کې دننه دی د دوی خادم چې نو هغه ور راغستی دی رڼا دپاره چې نو شغله یې بل کړې ده ای کور ته دننه راوړه. اوس چې کله هغه کور ته دننه راوړه نو د هغې شغلې نه یو بسری چې نو هغه ارتاو شولو. اوس چې کله دغه بسری ارتاو شولو بیا دی چې نو هغه په دقې نه وروستو هغه بسری چې نو یو د مور واغستو لمبۍ چې نو هغه یې وکړله او دې ټول چې نو هغه په دغې کور کې وسوځېدلو. نو الله رب العزت وایي تاسو چې نو هغه دغې کسان چې څوک ستاسو دین سره چې نو هغه مذاق جوړوي دی لره چرته هم خپل اولیاء او دوستان چې نو هغه مه جوړوي ځکه دین چې نو هغه د هر شیز نه مقدم دی او باقي شیزونه چې نو هغه ټول وروسته دي. خو نن افسوس سره دقه دی چې کله چې نو هغه زمونږ خلک زمونږ پورې زمونږ په تهذیب پورې یا چې نو هغه زمونږ مور پلار پورې یا زمونږ چې نو هغه په لیډر پورې مذاق وغیره کې نو د هغې نه مونږ ډېر لوی شو چې نو هغه جوړه کړو او په هغې باندې ډېر لوی چې نو هغه احتجاج او هر څه پې دا یې ته جوړ یو. خو د دین اسلام متعلق چې څومره هم چې نو هغه مذاق کېږي د دې متعلق چې نو هغه څومره هم خبرې او پراپګنډې کېږي دغې ته مونږ هېڅوک چې نو هغه جوړ نه یو او نه په دغې خبره باندې که څوک وایي هم نو په دې خبره باندې چې نو هغه څوک داسې پروا چې نو هغه هم نه ساتي. تاسو ګورئ که خیال مو کړی چېرته دی نو هغه د قشانتي
دغه جنو هغه ملعونین دا د کفارو د وسن نه په خان عادت دی د حضور علیه الصلاۃ والسلام زمانه کې جنو هغه هم دا کارونه کولو نو کچرته د دې خلاف جنو هغه څوک راوځي جلوس کوي جلسه کوي چې دا کار جنو هغه خطا کولای کیږي د دې مونږ جنو هغه مذمت کو تاسو ګوره زمونږ ټول بازار جنو هغه ډکولاړي خو څوک په دې کې شرکت نه کوي سو کوئی دا زما پالټي والا دی سو کوئی دا زما چې نو تنظیم والا نه دی سو کوئی چې نو هغه د زما سره تعلق نشته سوک سم الله بندګانو د شزونه چې نو هغه د دینه بالاتر خودل دی الله رب العزت ټول مسلمانانو ته ویل دي یا ایو الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو ستاسو د دین چې څوک تهذیب کوي ستاسو د دین چې څوک مذاق او پیشاړه کوي نو پدې کې د خبرو ته قتل نه دی پکارو څوک چې چا د پلار نه نو هغه مذاق وکړي نو یو ځای به بیا داسې بل ته ووایي چې یاره دا چې نو هغه ته ولا جواب ورکړه زه ولا نه ورکوم څوک چې بل یو شي نو هغه مخالفت وکړي د هغې باندې چې نو موږ څومره دغه کوو د دین باندې چې نو هغه ننګ پکار دی قرآن باندې چې نو هغه ننګ پکار دی دین اسلام باندې چې نو هغه ننګ پکار دی او دا خلک دا خو زمونږ او زمونږ د دین ازلی چې نو هغه دشمنان دي او دوی چې نو هغه د صرف او صرف د دې لپاره کوي ټیم په ټیم د مسلمانانو چې نو هغه جذبات د دوی چې نو هغه د خپل دین سره محبت دا ګوري چې دوی په خپل دین کې څومره چې نو هغه کمزوري کیږي او بیا د هغه په قدر باندې دوی په دای کې چې نو هغه وړاندې والی کوي نو الله رب العزت مونږ ته وایي تاسو دې خلکو له دوستان چې نو هغه ما جوړوي دوی نه بایکاټ وکړي د دې د اشیاو نه چې نو هغه بایکاټ وکړي دې سره چې نو هغه په دې باندې پر زور چې نو هغه د دې خلاف احتجاج چې نو هغه وکړي چې دوی ته پته ولګي چې مسلمان هغه بیدار دي هغه د خبرې نه مري نو ځکه الله وایي اذا نادیتم الی الصلاة کله چې تاسو چې نو هغه منځ طرف ته خلک رابالئ اتخذوها هزوا ولعبا نو دوی د هغې نه چې نو هغه مذاق جوړ کړي د خازن کې ورسره دا هم لیکلي دي چې دوی راغلل حضور علیه الصلاة والسلام ته داسې مو فرمایلو چې دا که تاسو حق پیغمبر یې نو که تاسو حق پیغمبر یې نو دا تا العیاذ بالله چې نو دا ځان له څه کار کتلی چې دا الفاظ مو چې نو هغه جوړ کړي او دا په چغه باندې چې نو هغه د الفاظ د باغ دا وایي دا چې نو هغه څه غویمه ده دا څنګه ترتیب دی اول ستاسو نه مخکې دونه پیغمبران تېر شي نو د هغې پیغمبرانو خو د مازه د رابللو دا طریقه نه وه او بیا به کې بعضو جنو قبیح جملې هم استعمال کوي چې دا چې نو هغه العیاذ بالله دا څه بدموره اواز دی الله جل جلاله چې کم دغه ډېر کو هغه سره خو د کوکو په کور دننه چې نو هغې رسوا کو وایسېدلو الله رب العزت د خپل دین د حفاظت د هغې ذمه اخیستې ده خو موږ او تاسو ګورئ چې آیا تاسو څه کوئ ذلك بانهم قوم لا يعقلون الله اذا د دې په وجه باندې چې دا قوم چې نو هغه دغه خلک دا قمقل دي ځکه دوی د دین اسلام چې نو هغه استهزاء کوي که دوی کې عقل او شعور وي دوی به چېرته چې نو هغه هم دا نه کړي چې دا دین اسلام دا قانون خو خدای ورکړی دی او خدای خو مونږ هم منو نو چې مونږ یې منو نو ولې مونږ دا چل کوو اگر که د دوی په دنیا په اعتبار سره ډېر چې نو هغه پوه ده او دا د دې د مسلمانانو سره ولې کوي قرآن په خپله دغه خبره چې نو هغه ذکر کړې ده یا اهل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله اے اهل کتابو تاسو ولې په موږ پورې نښتي یئ تاسو ولې زموږ کې چې نو هغه په مخه موږ ته چې نو هغه د تکلیف تاسو را رسوئ په مختلف طریقو سره تاسو زموږ نه انتقام نه لئ الا ان آمنا بالله مګر صرف په دې وجه باندې چې موږ په الله باندې ایمان راوړلی وما انزل الینا او زمونږ په هغې کتابونو احادیثو باندې ایمان دی چې کوم موږ ته الله پاک نازل کړی قرآن باندې وما انزل من قبل او زمونږ نه مخکې چې کوم قرآن د موږ نه مخکې چې کوم آسماني کتابونه نازل شي تورات انجیل زبور نو موږ خو په هغې باندې هم ایمان دی نو ستاسو زمونږ سره دا دومره مخالفتو زمونږ د عبادتونو سره زمونږ چې د مقدس کتاب سره زمونږ چې نو هغه د کانه خابیز سره زمونږ چې قبلې سره دې سره ستاسو مذاق دا صرف او صرف په دغه وجه چې زمونږ په دې باندې ایمان نه وړی بس موږ ستاسو په شان نه کېدی شو نه دی الله موږ کې ځکه یهود چې نو هغه خو به د عیسی علیه الصلاة والسلام ته یو عام شریف انسان چې نو هغه به هم نه تصور کو العیاذ بالله هغه ته به د ولد زنا چې نو هغه نسبت کو او بیا چې نو عیسایان په دومره حد چې نو هغه لاړل چې د موسی علیه الصلاة والسلام د نبوت نه چې نو هغه منکر شول نو یا اهل الكتاب تو ورته ووایه ای پیغمبره د اهل کتابو ته هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله
وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون. الله وی اکثر تاسو چې نو هغه نافرمانه دي، دا دغه نافرمانی په وجه باندې تاسو دومره حد نه چې نو هغه اوځي او د دین اسلام چې نو هغه مذاق کوي. دا نه دی پکار، دا مو چې نو هغه د آخرت د زیان د آخرت د تباہی چې نو هغه سبب جوړ شي. الله رب العزت دې موږ ته په خپل دین باندې، په خپل کتاب باندې او په خپل شریعت باندې غیرت چې نو هغه نصیب کړي. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا الذین تاسو مجوړی ای کسان لرا اتخذوا چې دا غوی نیولې د دینکم ستاسو دین حضوان پټوغو ولعب او پلب سره من الذین او د ای کسان هغه کسانو نه اوتل کتاب چې ورکړی شوی هغوی ته کتاب من قبلکم ستاسو نه وړاندې والکفار او مجوړی کافرانو لرا اولیاء دوستان واتقوا الله ويرګي د الله نه ان کنتم مؤمنین کچرته ای تاسو مؤمنان. واذا نادیتم او کله چې تاسو را بلې اواز کوئ الی الصلاة مانځه طرف ته اتخذوها نو دوی نیسي هغې لره هزوا ټوغې ولعبا او لبې ذلک بانهم دا په دې وجه چې دوی قوم داسې خلک دي لا یعقلون چې نه پوهېږي عقل نه لري. قل اوایا ورته پیغمبره یا اهل الكتاب اے اهل کتاب هل تنقمون تاسو انتقام ناخلی منا زمونږ نه الا مگر په دې خبره ان آمنا چې مونږ ایمان راوړلو بالله په الله باندې وما او په هغه څه باندې انزل چې نازل شوي الینا مونږ ته وما او په هغه باندې انزل چې نازل شوي من قبل وړاندې مخکې وان اکثرکم او دا چې ستاسو اکثر کسان فاسقون نافرمانه دي. یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو لا تتخذوا الذین اتخذوا ما جوړوي کسان لره چې نیولې د ستاسو دینکم دین هزوا ولعبا ټوغې او لبې من الذین دای کسانو نه اوتل کتاب چې ورکړی شوی هغوی ته کتاب من قبلکم ستاسو نه وړاندې والکفار او نه کافران لره اولیاء دوستان. واتقوا الله ویرګئ د الله پاک نه ان کنتم کچریئ تاسو مؤمنین مؤمنان. واذا نادیتم او کله چې تاسو را بلئ چینو بانګ وای الی الصلاة مانځه طرف ته اتخذوها هزوا ولعبا نو دوی نیسي جوړی هغې لره ټوغې او لبې ذلک بانهم دا په دې وجه چې دوی قوم داسې قوم دی داسې خلک دی لا یعقلون چې عقل نه لري. یا اهل الکتاب ای اهل کتاب هل تنقمون تاسو انتقام ناخلی منا زمونږ نه الا ان آمنا مگر په دې خبره چې موږ ایمان راوړی بالله په الله باندې وما او په هغه څه انزل چې نازل شول الینا مونږ ته وما او په هغه انزل چې نازل شوی من قبل مخکې وان اکثرکم او دا چې اکثر ستاسو فاسقون نافرمانه دي.